أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة مائدة شپگم سپارہ آیات نمبر 33 دے آیاتون نمخ کی دا حابیل واقعہ دا قتل او دا هغې جرم عظیم دا هغې ذکر شو وسط قتل او د ډاکې او د غلا وغیره سزاګانې ذکر کیږي او د دې سزاګانو په منځ کې خوف خدا د هغې تلقین ورکول کیږي چې تاسو د الله نه ویریږئ لکه خوف خدا د الله نه ویره دا غټ چیز دی په دې سره په دنیا کې انقلاب راځي د انسانانو زندګۍ بدلیږي او چې خوف خدا پکې نه وي نو دې کو هر څومره کوششونه وکړي خو د زندگی نه بدلیږي تر څو پورې چې د پسړه کې د الله ویره نه پیدا شوي نو په منځ کې الله پاک جل شانه د خپل خوف او د خپل ویرې د هغې تلقین وکړي د شرعي سزاګانې د تفصیل نه مخکې د سزاګانو څه شرعي اصطلاحات دي چې د دې وضاحت وکړي شي ځکه چې عام خلک کو شرعي حدود دي کو قصاص دي د ټولو ته تعزیرات نوم ورکوي دی ټولو ته تعزیرات وي تعزیرات پاکستان تعزیرات هند دی ټولو ته تعزیرات نوم ورکوي حالانکه داسې نه ده د شریعت چې کوم اصطلاحات دي په شریعت کې چې کومې سزاګانې مقرر دي او شریعت کومې سزاګانې ښوولي دي نو هغه درې قسمه دي یو ته ویلی شي تعزیرات یو ته ویلی شي حدود یو ته ویلی شي قصاص درې قسمه سزاګانې دي تعزیرات چې کومې سزاګانې قرآن او سنت دا متعین کړي نه وي د کومو جرمونو سزاګانې چې قرآن او سنت نه دي بیان کړي بلکې هغه د قاضي او د جج د هغه اختیار کې ورکړي دي چې جج څنګه مناسب ګڼي د کوم ماحول مناسب د کوم وخت مناسب د کوم ځای مناسب د کوم کس مناسب څومره سزا دی مناسب ګڼي هغومره سزا د دې ورکړي دی د قاضي په اختیار کې چې کوم دی پرېښه دې ته تعزیرات ویلی شي دا سزا کله زیاتیږي هم کله کمیږي هم معاف کولی هم شي او دې قسمه سزاګانو کې سفارش دا هم خلک کولی شي قاضي د چا سفارش هم اورېدی شي دې قسمه سزاګانو کې تعزیرات نو تعزیراتو سزاګانې کله زیاتیږي کله کمیږي قاضي د وخت مناسب د ماحول مناسب د خلکو مناسب دا قسمه سزاګانې د کمولی هم شي زیاتولی هم شي خو بیا به هم د شریعت خیال ساتي داسې نه چې د خلکو دپاره به کمی زیاتي د شریعت خیال به ساتي چې دا کس ته څومره سزا مستحق دی دله زه لږه سزا ورکوم نو هم دا کس چې کوم دی د دې ګناه نه بچ کیدی شي د دې ګناه نه اورېدلی شي نو هغه سزاګانې چې هغه قرآن او سنت هغه د هغې جرمونو سزاګانې متعین کړي نه دي بلکې د قاضي په اختیار باندې پرېښي دي دې ته تعزیرات ویلی شي دویم قسم حدود او قصاص دي هغه سزاګانې چې کوم قرآن او سنت متعین کړي دي قرآن او سنت بیان کړي دي نو هغه دوه قسمه دي یا قصاص دی یا حدود دي چونکې په سزا کې په جرم کې یو سړی انسان ته نقصان رسی انسان ته تکلیف رسی نو په دې کې دوه حقونه ضایع کیږي
یو د انسان حق هم ضایع کیږي، دویم د الله حق هم ضایع کیږي. ځکه الله خو درس دا ورکوي چې تاسو امن او امان راولئ، تاسو په امن باندې شئ، تاسو ته تکلیف مو ور رسوئ. نو مثال په تور کومې سزاګانې چې داسې کوم جرمونه چې په هغې کې انسانانو ته تکلیف ور رسي، انسانانو ته نقصان ور رسي، نو دوه قسمه حقوق په دې کې ضایع کیږي. دې کې دواړه قسمه حقوق شامل حال دي، د الله حق دا کس ضایع کوي، چې کوم دی د دې بنده حق ضایع کوي. نو دا دوه قسمه قصاص او حدود. نو قصاص هغه دی چې په هغې کې شریعت د بندګانو حق غالب ګڼلی دی، د بندګانو حق غالب پکې شریعت ګڼلی دی، نو هغې ته قصاص ویلی شي. او په کومو سزاګانو کې چې شریعت ته الله حق غالب منلی دی، حقونه خو پکې دواړه دي، خو شریعت پکې د الله حق غالب ګڼلی دی، هغې ته حدود ویلی شي. په کومو سزاګانو کې چې شریعت د انسانانو حق د بندګانو حق غالب ګڼلی دی، هغې ته قصاص ویلی شي. او په کومو سزاګانو کې چې شریعت د الله حق غالب ګڼلی دی، هغې ته حدود ویلی شي. حدود دا پنځه دي، حدود سزاګانې قرآن مجید دا پنځه چې کوم دی ذکر کړي دي. ډاکه ده، ډاکه چا واچوي د هغې قرآن مجید سزا ذکر کړې ده، دې وروستو را روان دي. دغه رنګې غلا ده، غلا چا وکړه دویم نمبر، دا حدودو کې ده. زنا چا وکړله، د دې چې کومه سزا ده دا حدود دي. دغه رنګې تهمت د زنا په چا باندې د زنا تهمت لګول او د هغې چې کومه سزا ده، نو دا څلور سزاګانې د قرآن مجید د نصوصو نه ثابت دي. او پنځمه سزا دا د اجماع د صحابو نه ثابته ده چې هغه د شراب خورۍ سزا ده. چا شراب اسکل ته به کوړې ورکولی شي. دا پنځه. مفتی تقی عثماني صاحب رحمه الله دامت برکاتهم هغه لیکلي دي چې اکثرو فقهاو ورسره د ارتداد چې کومه سزا ده د په حدود کې شمارلې ده، نو شپږ کړي دي. چې کوم سړی مرتد شو دته به 3 ورځې مهلت ورکولی کېږي، د اسلام نه واوړېدو 3 ورځې پورې به دته مهلت ورکولی کېږي. د دې چې کوم شکوک او شبهات وي هغه به علماء کرام ختم کړي. کو د 3 ورځو نه پس دې دوباره اسلام ته رانغی، نو دې بیا واجب القتل دې به قتلولی شي. تقی عثماني صاحب رحمه دامت برکاتهم فرمایي چې دا ورسره اکثرو فقهاو شامله کړل په حدودو کې، نو شپږ حدود دي. نو په قصاص او حدود کې فرق دا دی چې قصاص دې کې د بندګانو حق غالب ګڼلی شوی دی، او حدودو کې دې کې د الله حق غالب ګڼلی شوی دی. نو حدود چې دی حدودو دا کو یو بنده چې کوم دی خپل حق ماف کوي، خو حد نه ساقطېږي. او په قصاص کې چې بنده خپل حق ماف کوي، نو قصاص چې کوم دی هغه ساقطېږي. لکه څنګه لکه سړي غلا وکړله او د باندې چې کوم دی ګواهان د خپلو شرطونه پې ټول پوره شو. مثال په طور د چا غلی چې کړی دی هغه راغی چې یاره زه خو خفه یم، زه دې معاف کوم د الله دپاره، نو دې معاف هم کړي، خو د ده په معافۍ باندې د حد سزا چې کوم ده دا نه ختمېږي، ده نه به خامخا لاس کټ کېږي، د ده نه به لاس خامخا خټ کېږي. نو دې کو دا بنده د خپل حق معاف هم کړي، بیا به هم حد جاري کېږي، د حد چې کومه سزا شریعت متعین کړې ده، نو دغه سزا د انسان په معاف کېدو سره دا نه معاف کېږي. البته قصاص چې دی قصاص، نو قصاص کې یو سړي د چا پلار وژلی دی او دی راغی ما د الله دپاره معاف کړی دی، نو قصاص ثابت شو. البته بیا به حکومت دا کوي چې یو سړي قاتل معاف کو، نو حکومت پې خوشي نه پرېږدي چې دی خوشي پرېږدي، نه تعزیري سزا به وله بیا ورکوي چې انده دپاره څوک قتل نه کوي. دغه رنګې 10 رونه دي او پلار وله چا وژلی دی، یو کس پکې حق معاف کو چې یاره ما دا کس معاف کړی دی، نو د دې یو کس د وجې نه به قصاص چې کوم دی ختم کړلی شي، دا حد به ساقط شي د قصاص سزا بیا نه ورکولی کېږي. البته دیت به چې کوم دی اخیستلی شي، دا 9 کسان به بیا دیت وایي. نو حدود او قصاص دې کې چې کوم دی فرق دا کدی شي، د قصاص کې چې کوم سزا جاری کېږي، نو هغه بنده خپل حق معاف کو، نو دغه سزا ختمېدلی شي. او په حدودو کې یو سړی 20 پیرې خپل حق معاف کړي، خو ترکه دا د الله حق دی چې حق الله غالب دی، نو د دې وجې نه دغه سزا دا چې کوم دی نه معاف کېږي، دغه سزا دا نه معاف کېږي. او حدود چې څومره سخت دي، نو دومره د دې نافذ کېدل دا هم سخت دي، ځکه د اسلام مسلم قانون دی
چې الحدود تندرئ بالشبهات، حدود چې کوم دی په معمولی شبهات سره دا دفع کیږي، معمولی شبهات سره دا دفع کیږي. مثال په تور یو کس ځکه چې د حدود دپاره کم شرایط د حدودو د نافذ کولو دپاره اسلام کم شرطونه لګولی دي په هغې کې یو شرط ونه موندلی شو بلکې شبهه پکې پیدا شوه نو حد به بیا ساقط کیږي. مثال په تور یو کس دی او هغه راغی چې پلانکي بدکاري کړې ده او دی راغی چې کوم دی د قاضي عدالت ته او د 3 ګواهان پیش کړل. په زنا کې شریعت 4 ګواهان مقرر کړي، 4 ګواهان به ګواهي ورکوي او داسې ګواهي به ورکوي چې کالمیل فی المکحلة ما داسې لیدلی دی لکه د رنجو سلی په رنجدان کې داسې ته وایي داسې نه چې پلانکي ځای کې ما ولیده دي دواړو یو ځای خبرې کولې نو داسې ګواهي به ورکوي چې ما داسې لیدلي دي لکه د رنجو سلی په رنجدان کې د رنجو په بوتل کې داسې ګواهي به ورکوي او دا 4 واړه به چې کوم دی ګواهي ورکوي. نو که په دې کې یو کس ګواه کم و 3 کسانو ګواهي ورکړه یو کس ګواهي ورنه کړله نو حد ساقط شو. که دا کس شادي شده دی او د بدکارۍ دپاره پې 3 کسانو ګواهي ورکړله نو دته بیا دی به رجم کېږي نه. البته قاضي بیا هم خوشي نه پرېږدي ځکه 3 کسانو ګواهي ورکړې ده که نه نو تعزیري سزا به وله ورکړي څومره چې هغه مناسب کړي. نو دې کې هم الله پاک جل شانه د سزا ذکر کړی دی. نو فرمایي الله پاک چې انما جزاء الذین بېشکه سزا د هغه کسانو یحاربون الله چې دوی جنګ کوي د الله سره ورسوله او د هغه د رسول سره ویسعون او دوی کوشش کی فی الارض په ځمکه کې فسادا د فساد دی په ځمکه کې د فساد کوشش کوي. مدینه منورې ته څه خلک د مسلمانېدو دپاره راتلل نو په لاره کې به چا ډاکه وغورځوله او څه کسان یې قتل کړل څونه مال واغستو سی ویرول نو په دغه ټایم کې دا حکم الله پاک راولېږو. نو انما جزاء الذین بېشکه سزا د هغه کسانو یحاربون الله ورسوله چې دوی جنګ کوي د الله او د رسول سره. نو د الله او د رسول سره جنګ نشي کولی خو چې اسلامی قانون وي او دا کسان باغیان دي د حکومت نه بغاوت کوي یا چې کوم مضبوطه ډله ده او حکومت مقابله نشي کولی لکه د کچې ډاکوان نو دا چې حکومت مقابله نشي کولی او دا خلک امت عامه ته نقصان رسی مسلمانانو ته نقصان رسی انسانانو ته نقصان رسی هغې ته تکلیف وررسی نو دی د الله حکم ماتي د الله د پیغمبر حکم ماتي نو دا داسې ده چې دی د خلکو سره جنګ نه کي یحاربون الله ورسوله بلکې دا داسې ده چې دی د الله او د الله د رسول سره جنګ ځکه د الله او د الله د رسول حکم ماتي او چې کوم قانون نافذ شوی دی هغه د الله د رسول قانون دی نو دغه ماتول غواړي د دې وجې نه نسبت الله او د الله د رسول ته وشو. ويسعون فی الارض او دوی کوشش کوي په ځمکه کې فسادا د فساد ان یقتلوا دا چې قتل کړي شي دوی او یصلبوا یا دي په سولې کړي شي دوی او تقطع ایدیهم یا دي کټ کړي شي لاسونه د دوی وارجلهم او خپې د دوی من خلاف او ينفوا یا دي دوی ملک بدر کړي شي یعنی د ملک نه دي اوشړل شي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې دلته د ينفو نه مراد سزا ده چې دې چې کوم دې په جیل کې واچولی شي ځکه چې دې کس ته په خپله علاقه کې شرم نه راځي او غلا کوي ډاکې کوي نو داسې کس چې دې د ملک نه وشړی نو هلته به بیا زیات رواني کوي نو د دې وجې نه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې دې په جیل کې واچولی شي. د یونفو مطلب څه دی چې دې په جیل کې واچولی شي او دغه مسلک د امام ابو حنیفه رحمه الله دی هغه فرمایي دې د جیل کې واچولی شي. امام شافعي غالبا فرمایي چې دې د ملک نه وشړلی شي او امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دې په جیل کې واچولی شي. د زینو کې بعضي مفسرین او د غنیین او واقعیا ذکر کړی دا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره څخه خلک رالل د مسلمانېدو لپاره او چې کله مدینه منوره ته ورسېدل نو مدینه منوره کې خواب ابو هواب السمرانه لاله خېټه خراب شو. شکایت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې مونږ د پيو عادت خلک یو د سبزو او دلته د ګډ وډو خوراکونو مونږ لخېټه خراب کړ. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورسره یو کس ورملګری کو ورته چې په پلان کې چې زمونږ بیت المال دی ورشه
او د بیت المال نه اوخان بیت المال چې کوم نوکر دلته چې کوم مقرر دی په بیت المال باندې هغه ته ووایي چې تاسو له اوخان درکړي او هغه ځای هم کولاو دی او د اوخانو په هلته کې اوس کې ډېر زیات چې تاسو برابر شي. دی چې کله لاړل هلته 2 کسانو یو د سودا دپاره لاړل بازار ته یو کس پاتې شو دی په مې اوس کل 8 کسانو ښه برابر شو. نو دی سوچ وکړو چې یاره دا خو یو کس ته قتل به ګو او اوخان به دې بوزو. نو هغه کس د بیت المال چې کوم کس و هغه ډېر په بېدردۍ سره قتل کړو تر دې پورې چې د هغه سترګو کې ګرم سیخان ور ووخند سترګو نظر یې ولا ختم کړو او ډېر په بېدردۍ سره یې قتل کو او په آخره کې هغه اوبه وغوښتلې دي وله اوبه هم ور نه کړل او اوښان یې ځان سره والل وتښتېدل. مدینې منورې ته چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبر وشو چې دا شان هغه کسان تللي دي د بیت المال چې کوم کس دی هغه هم وجلی دی اوښان یې هم وتښتول نبي علیه السلام کسان ورپسې کړل صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ورسېدل دغه کسان یې راوستل او هغې د دې خبرې اقرار وکړو چې بلکل موږ دا کس وجلی دی او په سترګو کې مو وله ګرم سیخان والي دي او په آخره ټایم کې د اوبه هم وغوښتلي موږ له د غصې نه اوبه هم نه دي ورکړی ډېر تشدد او ډېر ظلم سره مو دا کس وجلی دی. نبي علیه السلام حکم جاری کړو دوی په سولی کې او 3 ورځو پورې نبي علیه السلام وفرمیل دی په سولی او په دې خېټه کې په نیزه باندې وخت ځکه چې دوی ډاکه کړې ده نو دوی دغه ته واړه کسان یې هلته کې پانسي هم کړله په نیزو باندې 3 ورځو پورې والي کېدل دا چې کوم 3 ورځو پورې دوی ته دغه سزا د ډاکې ورکړله خو د ډاکې مختلف صورتونه دي نو د دې وجې نه دلته د ډاکمارو دپاره مختلفې سزاګانې ذکر کړي شریعت. انما جزاء الذين بشک سزا د هغه کسانو یحاربون الله ورسوله چې دوی جنګ د الله او د رسول د هغه سره ويسعون فی الارض او دوی کوشش کوي په ځمکه کې فساد د فساد یعنی په ځمکه کې فساد کوي ډاکې اچي دغه رنګې غلاګانې کوي ان یقتلوا چې څوک فساد کوي ان یقتلوا دا چې قتل کړلی شي دوی چې فساد کوي دا چې دي قتل کړلی شي. ډاکې مختلف صورتونه دي او تاسو ته ما د مدینې منورې چې دا کوم خلک راتلل لارو ډاکوانو ولوټل نو په هغې کې هم بعضې کسانو تش قتل کړی بعضو یو کس قتل کړی هم دی پیسې دې هم اخیستې دي بعضو چې کوم دی صرف پیسې اخیستې دي نو مختلف صورتونه دي. ان یقتلوا دا چې قتل کړلی شي دوی نو کو چا په ډاکه کې ډاکه وغورځوله او د مال وانغه صرف سړی مړ کو ډاکه کې مختلف صورتونه راځي ډاکمار سړي باندې راشي بعضې وخت کې پیسې دې اخلي موبایل دې اخلي هغه موبایل نه ورکړي دی په ډز وکړي سړی مړ کړي خلک راشي دی وتښتي دغه سړي نه چې کوم دی نه موبایل واري نه د پیسې واري نو کو صرف قتل یې کړی دی نو ان یقتلوا دی قتل کړی شي چې صرف قتل یې کړی دی او یصلبوا یا دی دوی په سولی کړلی شي نو کو قتل یې هم کړی دی پیسې هم اخیستي مال هم اخیستی دی بیا په سولی کېږي سولی څه مطلب غاړې ته به له پانسي واچولی شي او ځوړن به کړلی شي او په نیزه به په دې خېټه کې وي داسې په دې خېټه کې په نیزه باندې وي په دې حالت کې به یې مړ کړي ځکه د 2 جرمونه کړي دي هم یې کس قتل کړی دی هم یې مال اخیستی دی دته به 2 سزاګانې ورکېږي هم به دې په سولی کېږي هم به په نیزه باندې والي کېږي چې دې قتل شي. او یصلبو یا دوی په سولی کړلی شي او تقطع ایدیهم وارجلهم او یا دې کټ کړلی شي لاسونه د دوی او خپې د دوی ګډوډ یا یو کس تش قتل کړی دی نو دی به صرف قتلیږي یو کس قتل کړی دی مال اخیستی دی نو دی به په سولی کېږي غاړې ته به پانسي واچوي اوچت به شي او په دې نیزه به یې په دې خېټه کې وي 2 صورته شو. دریم صورت دا دی چې یو کس قتل نه دی کړی خو مال یې اخیستی په زور باندې په زور چې مال واخیستی شي دې ته ډاکه ویلی شي او چې په پټه چا جیب ووایي دې ته غلا ویلی شي نو د غلا او د ډاکې سزا جدا جدا ده. نو یو کس صرف ډاکه کړې ده پیسې اخیستې دي مال یې اخیستی دی قتل یې نه دی کړی نو د ده سزا دا ده چې دا لاس په دې ځای کې او دا خپه په دې ځای کې چې دا لاس دی نو دا خپه به یې کټ کېږي او کو ښې لاس یې ته کس کو کټ کو نو ګس خپه به دې کټ کوه نو یا ښې لاس ګس خپه او یا ښې خپه او ګس لاس الټا په چې کوم دی کټ کېږي خو دې ځای کې به کټ کېږي او طریقه دا چې دا به کټ کړي تیل به ورته تاوده کړي هغه وخت کې چې کومه طریقه وه دا به ډایرکټ په تاودو تیلو کې ورته ورنن باسي دا ځای به راغونډ شي نو دا د ډاکې سزا ده چې الټا به د لاس او خپې کټ کېږي تشه ډاکه یې کړې ده قتل یې هم نه دی کړی صرف ډاکه یې کړې ده نو بیا سزا دا ده چې او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف چې
یا د کټ کړلی شي لاسونه د دوی او خپې د دوی من خلاف ګډوډ او ينفو من الارض یا د دې ملک بدر کړلی شي د ځمکې نه یا د وشړلی شي د ځمکې نه د ځمکې نه شړل دادي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې د جیل کې واچولی شي دغه د دې نه دلته سړي ډاکا وکړه تا وشړو مثال په تور د دې ملک نه بل ملک ته وشړو یا د دې کلی نه بل کلی ته وشړو نو الته خو دې اړ بیا شرمېږي نو خټاکې به شروع کی امام سی وی چې د جیل ته واچولی شي ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره ذلك لهم دا د دوی د لپاره خزي رسوایی د په دنیا په دنیا کې ولهم او د دوی د لپاره په آخرت په آخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی دی د دنیا سزا ده او په آخرت کې چې کوم دی د دوی د لپاره دغه سزا چې کوم دی ډیره زیاته ربیه الا الذين تابوا مگر ها کسان چې توبه وکړه من قبل مخکې د دینه ان تقدروا دا چې تاسو قدرت حاصل کړئ علیهم په هغوی باندې فعلموا نفوه شي ان الله بشک الله تعالی غفور رحیم بهون کې مهربان دی دلته کې تاسو موږ چې حدود کې څوک معافي نشي کولی حدود چې څومره دي کو انسان خپل حق معاف هونګي وسړي ډاکا کړی دا چانه مال اغست دي او ډیر هغه چې ما خپل مال ته معاف کړی دی ډاکو می بخلې دي خدا نه بخلی کیږي زګه دې کې د الله حق غالب دی د بخامخال لاس او خپل ګډ وډ کټ کیږي خو دلته کې استثناء کړی دا چې الا الذين تابوا من قبل مگر هغه ډاکمار چې هغه توبه وباسي من قبل مخکې د دې خبرې نه ان تقدروا د تاسو قدرت حاصل کې علیهم باغوی باندې چې ډاکو دې د ډاکا کړی دا دې پټ د حکومت نه خودی حکومت لا نیول نه دی او د توبه او استلا حکومت په دې مطمئن شو عام خلک په دې مطمئن شو چې دې په سچ باندې توبه او استلا دی نور فساد نه کی نو دې سړی تبه حد معاف کیږي د تبه سزا نه ملوي علي اسدي مدینه منوره سره نږدې د بچ کم دې ډاکي اچول یو پیره په یو قافله باندې ډاکا اچوله پاغه کې یو قاری چې کوم دې تلاوت کو یا عبادی الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله دا آیات چې کوم دې لستلو نو دې چې دا آیات ووریدو نو زړه چې کوم دې بدل شو ورنږدې شو قاری سي توي قاری سي بیا دوباره دا آیات وایا نو هغه بیا دا آیات وی چې یا عبادی الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ای زما هغه بندگانو کوم بندگانو چې په خپل ځانونو باندې زیاتې کړې دي په خپل ځانونو زیاتې کړې دي ګناهونه کړې دي لا تقنطوا من رحمت الله تاسو د الله د رحمت نه مر امید کیږي د الله رحمت لمن ډیر لوی ده د الله د رحمت نه منه نو ډیر ډاکو چې دا خبره ووري د دې ورنږدې شو قاری سي ته بیا د آیات وایا نو قاری سي بیا د آیات وي دې په هغه ځای کې چې کوم دې توبه او استلا او خپل تور او د کم د جنگ سامان چې هغه وګرځاو او راغی مدینه منوره ته د مدینه منوره حاکم په دغه ټیم کې مروان بن حکم د مدینه منوره حاکم حضرت علی رضی الله عنه د ډاکو لاس 1900 او د مدینه منوره چې کوم امیر دی غلې بوته ورته وي د توبه استدا او دا غټ ډاک مار موږ ته پته چې دا غټ ډاک مار دی خود توبه استدا او پسې د سره توبه استدا لہذا تاسو د سزا نشي ورکولې نو هغه سزا ور نکړه لا د سزا نه بچ کړل شو نو چې کوم ډاکو د نیولو نه مخکې د نیولو نه دی لا نیوي شوی نه د نیولو نه مخکې د توبه او استلا حکومت او خلک مطمئن شو چې د په سچ باندې توبه استدا نو د توبه سزا نه ورکولې کیږي البته کو د نیولو نه گرفتارای نه روستو د توبه او استلا نو دغه توبه به نه قبلېږي د سزا ورکولې کیږي نو صرف دغه یو حد په حدودو کې دغه یو حد استثناء د شوی چې هغه ډاکا ده نور کو د زنا حد دی د نه معاف کیږي البته چې کوم شرایط د زنا لپاره مقرر دي هغه پوره نشي نو بیا خو تاسو ته مو وی چې الحدود تندرئ بالشبهات چې حدود چې دي د په شبهات سره چې کوم دي ساقط کیږي چې شبهات رال شبهات معمولی غو شبهه شک پیدا شو نو حدود دا به کوم دي ساقط کیږي خو د ساقط کېدو دا مطلب نه دی چې دا کم مجرم چې دی دی بالکل خوشی کړی شي نه دته بیا حکومت وقت قاضي جج تعزیری سزا ورکړي نو ان تقدروا دا چې قدرت عمومي علیهم بدوی باندې فعلموا جفوا شي ان الله بشک الله تعالی غفور رحیم بهونګي مهربان دی
انما جزاء الذين بیشک سزا ده کسانو یحاربون الله چې دوی جنگ کوي د الله سره او رسوله او د الله د رسول سره ويسعون فی الارض او دوی کوشش کی پس مګه فساد اند فساد ايقتلوا دا چې قتل کړل شي دوی او يصلبوا یا دوی په سولې کړل شي او تقطع ايديهم وارجلهم یا کټ کړل شي لاسونه د دوی او خپې د دوی من خلاف ګډوډ او ينفو من الارض یا دی اوستلی شي من الارض د زمګنا ملک بدر کړل دي شي یا د جیل کې واچولی شي ذالک لهم خزي فی الدنيا دا د دوی د پاره رسوایی د په دنیا کې ولهم فی الاخره عذاب عظیم او د دوی د پاره په آخرت کې عذاب عظیم دی الا الذين تابوا مگر هاګه سان چې توبه وستله هغه ډاک مار چې توبه وستله من قبل مخکې د خبرنا ان تقدروا دا چې تاسو په قدرت حاصل کې علیهم په دوی باندې قدرت حاصل اول څه مطلب چې تاسو 19 حکومت 19 جیل تهږي دا غینه ورس دا غینه مخکې توبه ایستي ورس توبه نه قبلي ان تقدروا دا چې تاسو قدرت حاصل کې په دوی باندې عليهم بدوی باندې فعلمون فیشج ان الله بیشک الله تعالی غفور الرحیم بهون کې او مهربان دی انما جزاء الذين بیشک سزا ده کسانو یحاربون الله چې دوی جنگ کوي د الله سره او رسوله او د هغه رسول سره ويسعون فی الارض فسادا او دوی کوشش کوي پس مګه د فساد اي يقتلوا دا چې قتل کړل شي دوی او يصلبوا یا د بسولې کړل شي دوی او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف یا د کټ کړلی شي لاسونه د دوی او خپې د دوی من خلاف ګډوډ ايقتلوا چې صرف قتل کړي دي ايقتلوا نو قتل دي کړلی شي دوی چې صرف قتل کړي دي نو قتل دي کړي شي او يصلبوا او چې قتل کړي دي او مال اغست دي نو او يصلبوا دي په سولې کړلی شي او تقطع ايديهم چې تشمال اغست دي سړی نه دي قتل کړي نو او تقطع ايديهم نو په دې صورت کې د کټ کړل شي لاسونه د دوی او ارجلهم او خپې د دوی من خلاف ګډوډ او ينفو من الارض چې نه قتل کړي دي او نه مال اغست دي اسی خلق یې راولې دي نو دې صورت کې بسی او ينفو من الارض د ملک بدر کړل شي د زمګنا ملک بدر کول او لری کول دادي چې دې په جیل کې واچول شي نه قتل کړي دي نه مال اغست دي اسی خلق یې راولې دي نو دې په جیل کې واچول شي ذالک لهم خزي فی الدنيا دا د دوی د بار رسوایی د په دنیا کې ولهم فی الاخره عذاب عظیم او د دوی د بار په آخرت کې عذاب عظیم دی الا الذين تابوا من قبل مگر هغه سان هغه ډاګمار تابو چې توبه واستلام من قبل مخکې د دې خبرنا ان تقدروا علیهم دا چې تاسو قدرت حاصل کړئ په دوی باندې نو فعلمون فوشش ان الله بشک الله تعالی غفور الرحیم بهون کې مهربان دی نو دې کسته به سزا نه ورکوي سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين برحمتك